الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سورة البقرة دریم سپاره ده 215 نمبر آیت ته 275. دیزین الله رب العالمین د سود مذمت او داغي حرمت ذکر کوي او کم خلق چې سود کوي د قیامت پر ورځ داغه حال ذکر کوي. الذين ها کسان دي یاکلون الربا چې خوري هغوی سود لره لا یقومون نبپاسیږي دوی د خپلو قبرونو نه الا کما یقوم الذی مگر پشانتی دا کسو یقوم الذی چې پاسی هغه یتخبطه الشیطان چې ګډوډ کړي وي هغه لره شیطان من المس د وجد لیونتوبنا یا د انختلنا لکه څرنګه چې یو انسان سره پیریان وي شیطان وي او د حالت ګډوډ وي کیفیت د لاسونو د خپې جدا وي دغه رنګې به دی ذالک دا حالت بانهم په دې وجه چې یقینا دوی قالوا ویلیو انما البیع مثل الربا یقینا سوداګري په شانتې د سود ده. د بنو ثقیف یو قبیلې دا په عربو کې وه دوی دا خبره کړې وه چې یاره په بیع خرید و پیرخت کې هم ګټه ده یو شی په 10 والي په 20 به خرڅوي او په سود کې هم دغه رنګې دی زیادت دی سیواوالی دی نو بیا ولې یو حلال او بل حرام دا خو یو برابر دی دواړه یو شی دی. الله رب العالمین په دې کې جواب کوي واحل الله البیع او حلال کړی دا الله رب العالمین سوداګري خرید او پیرخت وحرم الربا او حرام کړی دی سود لرا فمن جاءه پس هر هغه څوک جاءه چې راغی دته موعظه نصیحت من ربه د طرفه د رب ددنه فانتها پس دې منه شو دته نصیحت رالی دې منه شو فله ما سلف پس د ده دپاره ما هغه څه دي سلف چې مخکې کړي وي و امره الی الله او کار د ده سپارلی شوی دی الله ته یعنې الله رب العالمین به ورته معافي وکړي. ومن عاده او څوک چې راوګرځېدو سود ته نصیحت ورته رالی حکم ورته رالی چې سود مه کوه دا حرام دی الله سره جنګ دی بیا واپس شو فاولئک اصحاب النار پس دغه کسان اور والدي هم فيها خالدون دوی به په هغې کې همیشه وي. یمحق الله الربا ویربي الصدقات فایده ذکر کوي الله د بیع او نقصان د سودو ختموي کموي الله تعالی مال د سود لره ویربي الصدقات او ډیروي صدقو لره والله لا يحب كل كفار اثيم او الله تعالی نخوخوي كل كفار هر ډیر ناشکره اثیم ډیر ګناهګار الله مینه دي دواړو سره نه کوي. ان الذين امنوا یقینا ها کسانو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل یې کړی دی نیک واقاموا الصلاه او قایموي مونځ لره واتوا الزکات او ورکوي زکات لره لهم اجرهم د دوی دپاره اجر دی عند ربهم پنځ د رب د دوی ولا خوف علیهم او نه به وي یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای ایمان والو ویریږئ تاسو د الله نه وذرو او پرېږدئ تاسو بسم الله وذرو او پرېږدئ تاسو ما هغه څه بقیه چې باقي دي من الربا د سود نه ان کنتم که چېرته یئ تاسو مؤمنین ایمان لرونکي فإن لم تفعلوا پس که چېرته اونکو تاسو دا کار فأذنوا بحرب من الله یعنی سود نه تاسو منع نه شوئ فأذنوا نو خبر شئ تاسو بحرب په جنګ سره من الله د طرفه د الله نه ورسوله او د رسول الله نه دو کسانو سره د الله رب العالمین اعلان جنگ دی. یو هغه سړی چې د سودي معاملات کوي
او بل چې د الله رب العالمین ولیانو ته بد رد وي او هغه سره دشمني ساتي الله رب العالمین دې دواړو نه موږ وساتي وان تبتم او که چېرته توبه ویسته تاسو فلکم رؤوس اموالکم پس د ستاسو دپاره سرونه د مالونو ستاسو دي یعنې چې څومره مال دی 10 روپۍ دې ورکړ دي 10,000 دې ورکړ دي 10 لکه دې ورکړ دي بس هغه واخله او سود پرېږده لا تظلمون تاسو به ظلم نه کوئ ولا تظلمون او په تاسو به ظلم نشي کېدلی وان کان ذو عسرة او که چېرته وي تنګسیا والا یعنې چا ته دې مال ورکړ دی تنګسیا والا دی قرضدار فنظرة لازم دی انتظار قتل کول یعنی قتل دی هغه ته انتظار کول دی هغه ته الی میسرة تر وخت تر مالدارۍ پورې تر فراخۍ راتلو پورې وان تصدقوا او چې تاسو صدقه وکړئ په قرضداري باندې تاسو دغه شی معاف کړئ خیر لکم دا غوره ده ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهېږئ واتقوا او یریږئ تاسو ای مؤمنانو یوما د هغې ورځ نه ترجعونه چې واپس پکړی شي تاسو پیهې په هغې کې الله الله ته ثم توفا بیا به پوره ورکړی شي کل نفس هر یو نفس ته بدله ما د هغې عملونو کسبت چې کړي دي هغو وهم لا یظلمون او دوی سره به ظلم ونه کړی شي یا ایها الذین آمنو اوس د قرض چې کوم معاملات دي د هغې په باره کې د الله رب العالمین احکامات حکم یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو اذا تداینتم کله چې معامله کوئ تاسو بدین په قرض سره الی اجل مسمى تر یو نیټې مقررې پورې فاکتبوه نو ولیکئ هغې لره هغه لیکل تاسو کوي کله چې یو کس د بل سره د قرض معامله کوي چې ماله دومره پیسې راکړه نو الله وایي دا لیکل دې وکړي وليكتب بینکم کاتب او لیکل دې وکړي په میز د ستاسو کې یو لیکونکی بالعدل په انصاف سره چې څومره مال دی کم تاریخ باندې کله به ورکوي دا ټول لیکل ولا یأبه کاتب او انکار دې نه کوي لیکونکی ان یکتبه دا چې ولیکي دی کما علمه الله لکه څرنګه چې ښودنه کړده د الله فلیکتب پس دې لیکلو کې وليملل الذي عليه الحق او بیان دی وکړي الذي هغه کس عليه الحق چې په هغه باندې حق دی وليتق الله رب او یریږي د الله تعالی نه دی ربه چې رب د دی ولا يبخس او نه دی کموي منه د هغې نه شیئا څه څیزو فان کان پس که چېرته وي الذي هغه کس عليه الحق چې په هغه باندې حق سفیها بېعقله بېوقوفه او ضعیفا یا کمزوري او لا یستطیع یا طاقت نه لري ان یمل دا چې بیان وکړي هو هغې فلیملل ولیه پس بیان دی وکړي وارث د دو بالعدل په انصاف سره واستشهدوا شهیدین او ګواهان طلب کړئ شهیدین دوه ګواهانو من رجالکم د سړو ستاسو نه چې کله یو معامله د قرض وکئ نو دوه نارینه به په هغې کې کینئ ځان سره فإن لم يكونا رجلين پس که چېرته نه وي دوه سړي موقع داسې دا چې کسان نه وي نارینه نه وي فرجل پس یو سړی وامرأتان او دوه زنانه ممن د هغه نه یعنې دوی د ګواهي وکړي ترضون من الشهداء چې خوښوئ تاسو من الشهداء راضي وئ تاسو من الشهداء د ګواهانو نه ان تضلوا په دې وجه ان تضل په دې وجه چې هیر به کړي احداهما یو د دې دواړو نه فتذکر نو را یاد بکړي احداهما الاخرى یو د دې بلې نه یو د دې نه بلې ته په دې دواړو کې یو نه به هیر شي نو بل به ورته را یاد کړي ولا یأبه الشهداء او انکار دې نه کوي ګواهان اذا ما دعوا کله چې وبللی شي دوی ولا تسأموا او مستړی کېږئ ان تکتبوه شعیرا د دې خبرې نه چې ولیکئ تاسو هغه شعیرا یعنې هغه قرض او شعیرا که لږ وي او کبیرا یا ډېر الى اجله تر نیټې هغې پورې ذالکم دا لیکلو اقسطو ډېر د انصاف خبره ده عند الله په نزد الله تعالی دا د الله په نزد ډېر د انصاف والا خبره ده واقوم او ډېره برابرونکې ده للشهادتې ګواهۍ لره وادنا او ډېره نږدې ده الله ترتابو د دې خبرې نه چې تاسو شک ونه کوئ الا ان تکونه مګر دا چې وي تجارت خرید و پیروخت حاضرتن لاس په لاس مخامخ وي یو کس سره پیسې دي بل سره مال دی نو دې ته وایي تجارتن حاضره تدیرونها چې اړوئ راړوئ تاسو هغې لره بینکم په میز د خپلو کې تا هغه له مال ورکړي هغې ته رسیز راکړي یا تا هغه رسیز ورکړي تا له مال راکړي دا لاس په لاس دی نو فلیس علیکم جناح الله تکتبوها نو نشته دی په تاسو باندې ګناه دا چې تاسو ونه لیکئ هغې لره
نه که چېرته دا معامله ونه لیکلی شي بیا الله رب العالمین پیمانتي انسان نه ګناهګاره وي. واشهدو او ګواهان ونیسئ تاسو اذا تبایعتم کله چې تاسو خرڅول اغستول کوئ اغستل او خرڅول چې کله کوئ ای مؤمنانو تاسو دا وکوئ. ولا یضار کاتب او ضرر دې نه ورکوي لیکونکي ته ولا شهید او نه ګواه ته وان تفعلوا او که چېرته تاسو دا کار وکړو چېرې خپله ګواهي بدله کا یا د لیکل بدل کا یا د دستخط دې بدل کا فانه فسوق بكم پس یقینا دا نافرمانی ده چې تاسو پورې پیوسته ده تړلې ده. واتقوا الله پس ویریږئ د الله تعالی نه ويعلمكم الله او تعلیم درکوي تاسو الله تعالی والله بكل شيء عليم او الله تعالی په دې اوس باندې پوه دی. وان كنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرحان مقبوضا پس کچرته یی تاسو على سفرین په سفر باندې ولم تجدوا او نه مومئ تاسو کاتبا لیکون کې فرحان پس غاڼه دی وی مقبوضتون اغسته شوی فان امنا پس کچرته اعتماد وکړي بعضکم بعض دستاسو په بعضو باندې فليود الذي اؤتمنا نو ادا دکړي هغه کسو او اؤتمنا چې اعتماد پکړې شوی دی امانت هو امانت خپل وليتق الله ربه او یریږي د الله تعالی نه ربه چې رب داد دی ولا تکتم الشهادته او مپټوي گواہی لرا ومن یکتمها او څوک چې پټ کی هغه لرا فانه آثم قلبه پس یقینا ګناهګار د زړه داغو والله بما تعملون علیم او الله تعالی پاغه سباندې تاسو عمل کوي په دې لله د الله د پاره دی خاص د الله په اختیار کې دی ما هغه سو په سماوات چې پاسمانونو کې دي و ما فی الارض واغه چې پسمکو کې دي و ان تبدو او کچر تخکارا کوي تاسو ما هغه خبرې فی انفسکم چې تاسو نفسونو کې دي او تخفوه یا پټوي اغه لرا یحاسبکم به الله نو حساب وو کې تاسو سره الله تعالی د هغه مبارک فیعفر پس بخنه وو کې لمن هغه چاته یشاو چې غواړي هغه الله تعالی ويعذب او عذاب ور کې هغه الله تعالی من هغه چاته یشاو چې غواړي الله والله او الله تعالی على كل شيء قدير پاره یو شی باندې قادر دی قدرت لرونکی دی. آمن الرسول ایمان راوړي دي رسولانو بما پاغه سبانتی یعنی پاغه وحی باندې انزل چې نازل کړي شوی دی الیه هغه من ربه د طرف درب داغنا والمؤمنون او ایمان راوړي دي مؤمنانو کل هر یو آمن ایمان راوړ دی بالله په الله باندې و ملائکته او ملائکو داغه باندې و کتبه او په کتابونو داغه باندې و رسوله او په رسولانو داغه لا نفرق فرق نکومغا بین احد من رسوله پمیز د یو تند رسولانو داغه کې وقالو او ویدویو سمعنا وورید المنغا واتعنا او تابعداري کومغا غفرانک بخنه غواړستانه ربنا ای رب زمونگا و الیک المصیر او ستا طرف ته ورګرځیدل دي لا یکلف الله تکلیف نور کوي الله تعالی یو نفس ته الا وسعها مگر تا واستاغو طاقت تاغو لها ما کسبت داغي نفس ته پاره دی ما هغه سو کسبت چې هغه کړی وي علیها او داغه په خلاف تیری نفس ته سزا ده ما هغه سو اکتسبت چې هغه کړی وي چې کم نیک عمل کړ دی نفس ته ملاو شي چې کم ګناه کړ دا هغه باندې به وبال وي. ربنا ای رب زمونږه لا تواخذنا من نسیت مونږ لرا ان نسینا کچرتا هیر کړو مونږه حکم دستا او اخطانا یا خطا شو مونږه ای رب زمونږه ستا په حکم کې ربنا ای رب زمونږه ولا تحمل علینا مبارک وا په مونږ باندې اسرنو درون بوجو کما حملتو لک سرنګ چې بار کړو تا هو غبوج لرا علی الذین پاکستان باندې من قبلنا چې مخکې زمونږه ربنا ای رب زمونږه ولا تحملنا او ما اوچتوي په مونږ باندې ما هغه سوالات واکتلنا به چې نشي طاقت زمونږ پاغي باندې واعف عنا او معفو کړې مونږ ته واغفر لنا او بخنو کې مونږ ته ورحمنا ورحمون کې مونږ باندې انت مولانا ته مددگار زمونږه مولا ډیر مانو کې استعماليږي دلته کې مددگار او دوست دی. فانصرنا علی القوم الکافرین پس مدد وکړو زمونږه په قوم کافرانو په خلاف.